عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم محترم मुसलमानों अल्लाह जल्ल जलालुहु फमंगा तासुरी फजल और इनाम करे चिमंगा अल्लाह जल्ल जलालुहु द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मतियान गरजूली और मन तैदुमरा का मर्तबा करेगा दसन वजना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजना चाहे नमक पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد في زمانہ بعد کے بعد داسې کسان راځي چې هغوی به د نبوت دعوه کوي دیرش کسان برازی هغوی به د نبوت دعوه کوي خو تاسو دا خبره واورئ چې زمانه بعد کې بل نبي نشته نبی علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی او کما کان علیه السلام چې زه اخیري نبي زمانه بعد کې بل نبی راتلو والی نشته بل رسول راتلو والی نشته د نبی علیه السلام په زمانه کې یو کس دی د پیغمبرۍ دعوه یې وکړله او خلکو ته یې وویل چې زه پیغمبر یم مسیلمه کذاب او ځان له خپل خلق پیدا کړل نبی علیه السلام خواته راغی او ورته وویل چې خپل کسان دي ورسره نبی علیه السلام ته وویل چې ما له خلافت راکړه تاسو خلیفہ بنم قرآن آباد کی خلیفہ مداوم ما خلیفہ جوړ نبی علیہ السلام سرخوا کی داسې یو چاړه پرته وه نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې تاله زه دا چاړه نه درکوم خلافت خو ډېره لویه خبره ده بیا یې نبی علیہ السلام ته خط راولېږو خط کې ورته دا وایي چې په نیمه ځمکه به زما حکومت وي نیمه ځمکه باندې به ستا حکومت وي یعنې نیمه ځمکه زما ده او نیمه ځمکه ستا ده نبی علیه السلام نه چې خط راغی نو نبی علیه السلام جواب ورکړي چې ته کذاب یې ته دروغجن سړی او دغه خط حبیب بن زید ته ورکړو یو معشوق دی چې د مدینې منورې په کوڅو کې به یې کجورې خرڅولې د 19 سال دی او هغه نبی علیه السلام نه خط ورکړو چې دا مسلمه کذاب نه و
مسیلمه کذاب ته چې کله د حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ دې لاړو هغه خپل مجلس کې خپل خلق کې نبی چاپېره ناست دی چې څنګه یې خلق کلاو کو هغې کې نبي علیه السلام وسلام لیکلي چې ته کذاب یې ته دروغجن دی دا خلکو مخې ته ډېر ملامته شو د حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته زما د حقانیت اعلان وکړه هغه ورته وایي چې ګوره تا ته نبي علیه السلام کذاب ویلي دي او چې د نبي علیه السلام یو کس ته کذاب وایي نو زما څه مجال دی چې زه تا ستا لپاره د حقانیت اعلان وکړم او ستا د حقانیت اعلان وکړم هغه ورته وایي زما دپاره ته اعلان نه کوې دی ورته وایي نه ستا دپاره زه اعلان نه کړم تا ته خو نبي علیه السلام کذاب ویلي دا حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ نه یو لاس یو بوته کټ کړی بیا ورته وایي زما د حقانیت دپاره اعلان او ورته وایي بلکل نه کوم بیا یې بله بوته کټ کړه او هغه په شان کې جواب ورکړي چې بلکل ستا دپاره زه اعلان نه کوم ستا د حقانیت اعلان باندې تر دې پورې چې دا یو لاس یې نه کټ کړ بیا ورته وایي اعلان کوي نه کوم دی دا بل لاس یې کټ کړ دا حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ شهید شو دې ځای په رانه یو شهید د مور دا ام عمار رضی الله تعالی عنها هغې له چا خبر راغله وایي ستا زوی سره خو دا قسمه کار وشو زری زری شو ام عمار ورته وایي څه چل ورسره وشو کس ورته وایي مسیلمه کذاب ورته وایي چې ته زما د حقانیت اعلان وکړه زما د پیغمبرۍ اعلان وکړه نو هغه ورته جواب کې ووایي چې نه زه ستا دپاره اعلان نشم کولی ځکه چې تا ته نبي علیه السلام کذاب ویلي وی په دې باندې شهید کړی شو نو حضرت ام عماره ورته وایي چې ما خو د دې ورځې لپاره د خپل بچي له پی ورکړی چې د خپل پیغمبر په عزت باندې خپل ځان لا قربان کړ داسې مور وه چې د نبي علیه السلام په عزت باندې خپل دا ځان قربان کړ دغه مسیلمه کذاب لږ وخت و دا خپل خلک پرې نه تپوس کوي ګوره مدینه کې چې کوم پیغمبر دی د هغه دپاره خلک ماشومان راولي دا خپل ماشومان ورته راولي او کوم کس له چې په سر باندې لاس راکړي نو هغه برکت والی او د کوم ماشوم په خوله کې چې خپلې لاړې مبارکې کېږدي نو هغه ماشوم د لوی فصیح او بلیغ جوړ شي نو تم دلته دا ماشومان دا دی باندې دم واچوه د دې په سر باندې لاس کېږده دغه مسیلمه کذاب ورته وایي چې راولئ ماشومان سل ماشومان یې ونه راوست د چا په خوله کې لاړې ږدي دا نجسې لاړې د خلکو د ماشومانو د هغې په خولو کې ږدي او د چا په سر باندې لاس راکاږي په بله ورځ والا بیا خلکو ماشومان ناوستل په درې مرض بیا په څلورم مرض باندې ماشومان دا بس کړی شو دې غوسه شو خلکو ته وایي دا ماشومان راولئ که نه هغه خپل نوکران ورته وایي چې
جیدا خپل ماشومان دي نه راولي ولې نه راولي ځکه وایي تا چې کوم ماشوم له په سر باندې لاس راښکلی دی هغه کټا شوی او کوم ماشوم له چې تا په خوله کې دا لاړې ورکړې دي هغه ګونګی شوی دی دا خو صرف د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو معجزه وه چې یو ماشوم له به په سر باندې لاس راښکړ نو هغه به برکتي ماشوم شو او کم کس له به چې کم وړوکي له به چې په خوله کې خپلې لاړې مبارکې ورکړې نو هغه ورپسې شي او دلیل دغه مسیلمه کذاب نبی علیه السلام چې کله وفات شو د جنگ دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کسان ولېږل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې دی وخت کې لږ غونډې گزاره وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي نه د نبی علیه السلام په شان کې یو کس ګستاخي کوي او ابوبکر دی غلی پاتې شي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو لښکر د مسلمانانو ولېږه خو هغې ته فتح دا میلان شو بیا یې بل لښکر ولېږه په هغې سره هم دې ته فتح دا میلان شو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا ولېږه چې کله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لاړو چې کوم مسلمانانو لومبي صف کې وغي شاته کړل او چې کوم شکني صف کې وغي رامخکې کړل او دغه مسیلمه کذاب سره جنګونه وکړل خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې دې شکست وکړ او دغه مسیلمه کذاب دې په دغه جنگ کې مردار شو د حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ د لاسه دې مردار شو نو نبی علیه السلام فرمایي چې زمانہ بعد کې بس خلق راځي او غیبت دروغ دعوی کوي د پیغمبرۍ دعوه وکړي خو زمانہ بعد کې بل پیغمبر دا راتلو والا نشي د دغې دروغجنو خلکو دا سلسله دا را روانه ده وخت په وخت باندې دغې خلکو دعوې کړي دي د نبوت او چې کله د نبوت دعوه کړي ده الله جل جلاله ورته مسلمانان دا مخې ته کړي څه وخت کې پاکستان او هندوستان دا لا جدا شوي نو چې هلته یو کس د نبوت دعوه وکړه مرزا غلام احمد قادیانی د دغې نه مخکې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله او پیر مهر علی شاه سے دی دواړه په حرمینو کې ملاو شو دا حاجی صاحب ورته وایي ته څه کوې دغه پیر صاحب ورته وایي چې زه دا خپله باقي زندګي بس دغه حرمینو کې تېروم هغه ورته وایي ته هندوستان ته ځان رسوه هندوستان کې یو فتنه راوچتېدو واله ده او ته د هغې فتنې مخنیوي وکړې دغه پیر مهر علی شاه صاحب دی هندوستان ته راغی چې لږ وخت تېر شو دغه قادیاني مرزا غلام احمد قادیاني د نبوت دعوه
او مقابله کې ورته دا پیر صاحب دا ودرې دی پیر صاحب د مباهلې چیلنجونه ورکړل ورته وی راشه شاهي مسجد ته راشه زبا کلم ته حکم کوم کلم به خپل لیکل کوي خپل به د نبی علیه السلام دا ختم نبوت دا لیکي او ته هم دې کلم ته حکم کوي د اقصا په وینا باندې کړي کلم لیکلو کړو نو ته په حق یې تاو ګټله ما ویلا او که زما په حکم باندې دې کلم لیکلو کړل نو بیا زه په حق یم دغه قادیاني دې تیار نشو دی پیر صاحب نه چا تاسو کو چې تا په دومره ماته دعوا وکړله کچاري دې راغله او مطابق تا دې کلم ته حکم کړی او دا کلم د خپل لیکل نه وکړي دغه پیر صاحب جلال کې راغی او ورته وی مال د شپې خوب کې نبی علیه السلام راغی او ما ته وی چې دته د مباهلې چیلنج وکړه او ورته ووایه چې راشه زه به هم دې کلم ته حکم کوم او ته هم دې کلم ته حکم وکړه چې ستا په خوله به دا کلم لیکل کړي او که نه زما په خوله به کړي که چا باید دغه ځای کې به دې پانسي کېدی شي دی به پانسي کولی شي وایي ما د خپل ځان نه دا خبره نه ده کړې بلکې دا راته نبي علیه السلام ویلي وی د دې وجې نه ما دا خبره وکړه نو دغه قادیاني په مقابله کې مسلمانان ودرېدل او دته ځای په ځای باندې شکستونه ورکړل دی به تښتېدو 1953 کې یو تحریک چلېدلی دی چې هغې کې په یو ورځ باندې د مسلمانان 10,000 کسان راشهیدان شوي په مسله د ختم نبوت باندې او زمونږ د دې پنجاب یو عالم تېر شوی منظور احمد چنیوټي رحمه الله هغه ځای پسې دې پسې ګرځېدلی دی دې سره مناظرې کړي یو ځل د ګوجراوالي نه روان شو په لاره باندې اکسیډنټ وکړو په وینو کې لږ پت پروت دی او دغه منظور احمد چنیوټي رحمه الله دې خلکو راوچت کړو د لاهور هسپتال ته یې وړو هلته یې داخل کړو چې کله ماښام ټیم شو نو ډاکټر خپل کور ته لاړ او دی خپل کسانو ته وایي چې ما له سټیچر دا راولې او ما په هغې کې کښېنوئ زه به ځم خپل موریدان هغوی به له سټیچر راوړو او په هغې کې یې کښېنوو مناظرې میدان ته یې ووستو 2 घंटी 2.5 घंटी هلته په مسله د ختم نبوت باندې دلایل یې خو هغه خلک رانغلي چې کله دی واپس هغه هسپتال ته راغی نو ډاکټر ورته وایي چنیوټي ډاکټر څه کوي ستا د ټول بدن نه وینې بهیږي او ته په دې کې ګرځې دغه چنیوټي ورته وایي وایي زما د بدن نه چې کومه دا وینه بهیږي دا ماته د نبي علیه السلام د صدقې په وجه ملاو شوې ده او دا وینه به زه د نبي علیه السلام لپاره دا بیان که چېرې زه میدان د مناظرې ته لاړم نو قادیاني به خوشحاله شي او دا به ووایي چې د نبي علیه السلام هغه غلام هغه موږ ته حاضر وشي نو دې ځای کې د نبي علیه السلام د ذات خبره کوم ځای کې چې د نبي علیه السلام په ذات باندې یا په خبره باندې یا په قول یا په فعل باندې حمله شوې ده هغه ځای کې علما راوچت شوي دي او د هغې دفاع کوي
همدغه چینهوټي په ګوجراواله کې چشتیا ته ځي په لاره کې اکسیډنټ وکړ د ټول بدن نه وینې بهیږي کوم ډریور ورسره دی هغه هم ډېر زخمي دی خپلو کسانو ته وایي ما له سټیچر راوړئ په سټیچر کې ما کېنوئ ما بوځي په سټیچر کې بوځه د مناظرې میدان ته هغه خلک بیا حاضر نه شي یو ځل ورته مور وایي بچې لږ زما خیال وساته که چېرې تا له څه چل شو نو زما خو بل څوک نشي زما به څوک او دې مالې پولیس والا پولیان دا چاپې لګي ته څه کوې دغه چینهوټي دی ورته وایي چې مورې تا هغه میندې نه دي لیدلي چې خپل بچي رخصتوي او په خوشحالۍ سره یې رخصتوي او تا ما منې کوې که چېرې ته دا خپل زړه دومره وړوکې کړې نو د ختم نبوت دا جنګ دا به څوک لړاوي د چینهوټي دې خبرې سره د مور په زړه باندې اثر وشو او ورته وایي بچې ته ورشه د ختم نبوت جنګ لړاو کا او زه به ستا دپاره ووایم د خپله ټوله زندګي په دې تحریک کې تېره کړې د یحیی خان زمانه ده مارشل لا دور دی دې چینهوټي پس یو کس یو کرنل یو جرنل دا راغی ورته وایي چې چینهوټي تا ته ښه پته ده چې دا د مارشل لا دور دی او دې کې موږ د بل چا خبرې دا برداشت کول نه غواړو د بل کس خبره دا موږ نه برداشت کوو نو دغه چینهوټي دې ورته وایي چې ګوره تاسو بعضو خلکو ته غږ نه کوئ او بعضې خلک چې دی هغې رانیسئ دغه کرنل ورته وایي نه چې څوک د قانون خلاف کار کوي هغه به موږ نیسو هغه موږ نه پرېږدو نو دغه چینهوټي ورته وایي چې ګوره د نبي علیه السلام په ذات باندې دغې قادیاني حمله کړې ده تاسو دته غږ ولې نه کوئ دا کرنل ورته وایي موږ ته خو دا خبره د دې خبرې موږ ته پته نشته دغه چینهوټي ورته وایي کتاب زه درکوم د ده خلاف ایکشن ته واخله دغه کرنل دی شرمنده شو د چینهوټي نه دا لاړ دې علماو ځای په ځای باندې دې مخنیوی کړی دی کوم ځای کې چې دا ځای خلک راوچت شوی دی نو هغه ځای کې ورته دا علما دا راوړېدلي او د هغې یې مخنیوی کړی دی په یو میدان کې یې نه دي پرېښودي مخکې د مسلمانانو چې کله اتحاد او اتفاق وي نو داسې قسمه خلک دې سر نشي اوچتولی خو چې کله مسلمانان په مابین کې اختلاف پیدا شي نو داسې قسمه خلکو ته دا مکمله وشي چې راوچت شي امام مفتی محمود رحمه الله چې کله دې سره په پارلیمنټ کې خبره کوله 14 ورځې یا یو میاشت دې سره مناظره وشوله چې کله مفتی محمود صاحب اسمبلی ته راغی دغه مرزا ناصر دی به رانغی دی به پاتې شي یو ورځ هغه اسمبلی ته راغی مفتی محمود صاحب دی غلام محمد رضاوي صاحب دی دوی ټول راغلل
دغه ناصر مرزا پاسېدو وی سپیکر صاحب د لاس یو سره فتوی دي وی سپیکر صاحب وی دي خپل مسکی د دې اختلاف ته یو بل ته کافر وایي کچره دې موږ ته کافر وایي دا لویه خبره نه ده ځکه چې دوی خپل مسکی یو بل ته کافر وایي یو فتوا اوچته کړه وایي دا د دیوبندیانو فتوا ده په بریلیانو باندې او دې بریلیانو ته دې کافر ویلي د بریلیانو فتوا یې راواغسته ورته ویې وګوره دې بریلیانو دیوبندیانو ته کافر ویلي بله فتوا یې راواغسته یې وګوره دا د اهل حدیثو غیر مقلدون فتوا ده دې دیوبندیانو ته کافر دیوبندیانو فتوا یې راواغسته وایي دا وګورئ دې غیر مقلدینو ته کافر وایي اوس اسمبلی کې چې کوم خلک ناست دي هغوی حیران شو چې ده خو داسې خبرې وکړې چې اوس به د دې مفتي صاحب جواب څه کوي مفتي محمود صاحب پاڅېد او ورته وایي چې د دا خبرې دغې کومې خبرې وکړې چې موږ مسلمانان یو بل ته کافر وایو او موږ په یو بل باندې د کفر دا فتوی ورکړې دي نو دیوبندیانو دا فتوا په دې باندې ورکړې ده په بریلیانو باندې چې دې عقیده کې دا مسله ده نو موږ د دغې عقیدې ته کتلي دي نو د دې د کفر فتوا مو ورکړې نو دغه بریلیان راپاڅېدل او موږ ته وویل چې دا عقیده زمونږ نه ده او که دا عقیده د موږ کې د بعضو خلکو ده زمونږ دا عقیده نه ده نو یې موږ دا خپله عقیده فتوا ده موږ واپس واخیسته چې بریلیان دا کافران دي وی دغه شانتې بریلیان راپاڅېدل او د هغې ته موږ وکړو چې زمونږ عقیده داسې ده او زمونږ بعضې خلک که داسې کار کوي نو داسې به یې خو زمونږ عقیده دا نه ده وی بریلیانو زمونږ دا خپل عقیده د کفر دا فتوا دا لرې کړه نو یې خبره زمونږ په منځ کې دا ختمه شوله وی دې سړي ته چې موږ کافر وایو قادیاني ته موږ کافر وایو نو دې د نبي علیه السلام د نه بعد د نبوت دعوه کړې د دې وجې نه موږ ته کافر وایو ده سره زمونږ خبره ختمه شوه خو صرف دې وایي چې او د نبي علیه السلام نه بعد کې بل پیغمبر نشته او کوم پیغمبر چې کوم کس چې دعوه کوي دا لعین او مرتد کافر دی دغه ناصر د دې خبرې ته تیار نه شو د اسمبلی نه وتښتېد دغه د مسلمانانو پخه وه چې دغه وخت کې دا قادیاني دی کافر وګرځېد د دې لپاره علماو لوی قربانۍ ورکړې دي مسلمانانو قربانۍ ورکړې دي عزیز هزاوي صاحب غلام اوس هزاوي صاحب ته یو کس هغې ورته وایي چې فلانی علاقې کې یو قادیانی راغلی دی او خلک یې ګمراه کړل ته راشه هغه سره مناظره وکړه دغه غلام اوس هزاوي صاحب چې کله روانېږي نو د ده یو بچی دی هغه بیمار دی او داسې سخت بیماری کې دی چې بس لږ ساعت بعد دی مري دغه غلام اوس هزاوي صاحب ته کور کې زنانه وایي چې ته کوم خوا ځې ستا دې بچي دې حالات ته وګوره تو مناظرې ته ځې ګوره دا هزاوي صاحب ورته وایي که زه مناظرې دپاره لاړم نو هلته مسئله د نبي علیه السلام د عزت ته او که چېرې زما دا بچی وفات شي نو دا فرض کفایه ده او د نبي علیه السلام د ذات دپاره جنګ کول دا په ما باندې فرض عین دا غلام اوس هزاوي صاحب سټیشن ته راغی
دې کې ورپسې بیا خبر راغی چې نبي علیه دا ستا هغه بچی زین العابدین دا وفات شو. دا غلامو سزاوي صاحب ورته وایي چې بس تاسو کې جنازه وکړئ او زه دغې مناظرې لپاره هغه خپل بچی پرېښودو او دغه غلامو سزاوي صاحب لاړه مناظرې هغه ځای کې هغه قادیانۍ دا خلک دی وزغلول او د مسلمانانو چې عقیده خرابه شوې ده هغې هغه خپل ځای ته راوستل. دا علما په هر میدان باندې د باطل مخې ته ګوري چې کوم ځای کې باطل راوچتېږي هغه ځای کې به دا علما وي. اوس دوه ورځې وشوې زموږ چیف جسټس د یو قادیاني په باره کې د هغه کیس عدالت ته راغلی دی او کیس یې څه دی چې د یو تفسیر لیکلی دی تفسیر صغیر د قادیاني او دغې کې هغه خرافات هغه کنځلې نبي علیه السلام پسې لیکلي دي او بیا یې بیا وړلی دی چې نامنګر کې هلته یې په خلکو باندې تقسیم کړی دی. نو یو کس را پاسېدلی مسلمانانو کې او په ده باندې افایار کړی نو د ده دا کیس اوس په عدالت کې چلیږي. نو دغه چیف جسټس دی وایي چې څنګه نورو اقلیتونو ته موږ کوم دغه ورکړی دی سهولیات ورکړي دي دغه شانتې به دې ته هم ورکړو چې څنګه هغوی د خپل دین دعوت چلولی شي داسې دې ته هم موږ اجازت ورکړو دوی به هم د خپل دین دعوت چلوي. چې کوم آئین کوم جوړ شوی دی 1974 کې اوس دغه چیف جسټس هغه حذف کول غواړي یا ختمول غواړي. اوس خو د یو مسله راوچته کړې ده چې ده ته موږ اجازت ورکړو چې دی دا خپل دین د دې تبلیغ دی وکړي خو دا یو مسله نه ده. دی صرف ځان ته دا خپله لاره وارول غواړي چې کله دا یو مسله راغله د دې نه بعد کې به دا نور قانون ختمېږي او چې څنګه مسلمانان تبلیغ کوي نو دغه شانته بیا دا خلک هم دې مسلمانانو پسې ګرځي او دوی به دا خپل تبلیغ کوي. لکه دلته نه تبلیغیان لاړ شي بار ملکون ته یورپ ته یو ځای ته بل ځای ته لاړ شي او هلته خلک مسلمانان کوي نو د دې وخت کم وي 4 میاشتې یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې دي هلته خلک مسلمانان کوي نو هغه مسلمانان صرف لمونځ وپېژني لمونځ زده کړي کلمه زده کړي نور هغوی ته څه پته نه وي. نو دا قادیانان ټول بار دي د دې دا مشران دا ټول بار دي نو دغه مسلمان د هغوی په لاس باندې وشي نو هغه ته په نوره پته نه وي دغه قادیاني ږیره هم پرېښودي پټکۍ هم والي او خپل شکل دی د مسلمان جوړ کړی نو چې کله ده ته په لاس باندې ورشي نو هغه قادیاني شي. نو د دلته نه چې کوم مسلمان تلي و هلته یې دا دعوت چلولي تبلیغ د هغه محنت دا ضایع شي او دغه کس تیار شي د کفر دپاره د قادیاني لپاره. نو چې ځای په ځای مسلمانان د خپل میډیا او رسالت سره داسې نور په بلې ذریعې سره چې د خپل اواز هر مسلمان اوچت کړي که چېرې مسلمان په دې باندې خاموشه پاتې شي نو بیا درله دا ټول قانون دا ختموي. نو هر مسلمان ته راکید دی چې خپل اواز اوچت کړي کني بیا به خفه بیا به مسلمان غږ نشي کولی لکه 1953 کې مسلمانان راپاڅېدل او کوم مسلمان به چې د ختم نبوت چغه واله نو هغه به سر خوړو هغه به په شهادت باندې رسېده